لیکن یو داسې لفظ راغلی دی چې د یو معنی نه زیاتو معنو احتمال لري. یو داسې لفظ راغلی دی چې د یوې معنی نه د زیاتو معنو احتمال، لکه څنګه لفظ د عین قرآن کې راغلی دی نو ګڼې معنی راځي مناسب. هلکه لفظ د قرو راغلی، قرا حیز ته ویل کېږي، طهر ته ویل کېږي، څه ته مراد اخلي؟ هلکه اوس ووایي مسایل اجتهادیه کم څو شو؟ اول نمبر، دویم نمبر، نمبر 3 یو باچا و کنه باچا هغه اعلان کړو ول سبا به ټول یو پتیله پای راوړی او د ټینګۍ کې ویړوي. هر یو سوچ کوو ویل یاره خو ټول به پای راوړي که زه به کې اوبه ویسم څه پته لګي. نو سبا ته ټول اوبه راوړي وي، تاسو هسې شګو کې اوبه مه بوځئ بلاسم. اول نمبر مسایل غیر منصوصه، دا غیر چې په قرآن سنت کې صراحتا نشته. په دې کې مناسب مجتهد به څه کوي، مقلد به څه کوي، توجه کوئ. مجتهد په دې کې 3 کاره کوي. اول نمبر غیر منصوصي مسله را واخلي، کومه چې قرآن سنت کې صراحتا نشته هغه مسله را واخلي، مسایل منصوصه طرف ته لاړ شي، د هغې دپاره نظیر تلاش کړي، د هغې دپاره نظیر مثل تلاش کی. چې کله نظیر بیا موزي اول نمبر کار څه شو؟ مسایل غیر منصوصي مسله را واخلي، منصوصي مسایلو طرف ته لاړ شي او منصوصي مسایلو کې د هغې لپاره نظیر وګوري، تلاش کی. نمبر 2 د نظیر بیا موندون بعد علت تلاش کی. څه تلاش کی؟ وجه چې ورته موږ وایو علت تلاش کی. دریم نمبر مجتهد د علت بیا موندونه پس عمومي حکم بیان کی. سو کی او مقلد دغه تقلید کی. مثال واخلا، مجتهد مسله را واغسته لکه پای دی کنه تا په خوله یا ترکاری او بدی پدی کې مچ ورول، مچ حکم غوښته په مچ نه د سره مچ هم کتلی یا دغه سينور بسونو زناور دي چې وینه بګینه شتره چلیدونکي دا ورول وي، د سره مچي ورول وي. دا اوس دا وب پاکي دي کس خادي دا چې پاک دي کس خادي دا پي پاک دي کس خادي. قرآن حدیث کې صراحتن د دې ذکر، قرآن حدیث کې صراحتن ذکر یاره دا. مونږ یو ملګری یو غیر مقلد شیخ ته کال کړو، وای شیخ صاحب ما پای په خوله وغه ته میګل ویدل دی، میګل نو دا پاک دي کس خادي ورته پاک دي ورته قرآن کې کې حدیث کې دي. نو بس هغه ورته کنځل وکړو د میګي بچي ونکا. نو خدا نشته دغه ګڼ شیزونه دي مناسب. اوس ګوره میګي وای، سره مچي وای، شالولکۍ وای، څومره زناور دي دا پيو ته ورولوي دا یا شوروا ته ورولوي دا داسې پاک دی کسخه. دا مسله غیر منصوصي. څه مسله قرآن سنت کې صراحتن نو مجتهد دا راواغستله، منصوصي مسایلو طرف ته لاړو، دې لپاره نظیر تلاش کو. نظیر بیا مونته چې هغه ذباب مچ او حدیث کې راځي مچ په سیس کې وګرځيږي د لغو په ور کې وې باسي سیس پاک دی کسکین استعمالول شي. ضروري نه دي سکل بعضی خلک دغه سي چې مچ له اوپر کوي نه خامخا وېس کې، نو بس کته اړه وایړو خو پاک دی سکي شي اجازه شته، ضروري نه چې خامخا وېس کې. اما سره غلکان دی ډرایور دی سره قطب صاحب تاسو په پیژنه ناغه ډیر وهمي دی چې بل څوک د سي سره دغه لاس ولګي دی نو خوري. نو ما سره نور لکان دی نو کله کله ور سره بل ځوي روټي ته کېدو نو ته هغه بل لګ دی سیف نو غزر ضرورت بدار سلا سوې نو بس دې سیټ لاړ. نو دا ضروري دی چې په زور وز د مچ هغه وبس کې په پیسې کې خو جایز دی. مزګوره د دې لپاره نظیر تلاش کو چې هغه حدیث کې سو مچ بیا ونتو. اوس د دینه پس علت بیا ونت تلاش کو. هغه علت څه و؟ یره نبی علیہ السلام د مچ نو مولي اغستو ځکه په دې کې په بدن کې چلیدون کې وینا نشته. علت بیا مونته شو کړ د مچ په بدن کې چلیدون کې وینا. اوس عمومي حکم بیان کو هر هغه زناور چې راغي په بدن کې چلیدون کې وینا نه د قټولو دغه حکم دی کوم چې مچ دی. پوه شوي؟ اوس مونږ مقلدین څه کو باغی کې مجتهد تقلید کوو د مجتهدو ځکه مونږ نه شو کولای خپل داسې. مولانا کاروي صبري مولا لیکلي دي الله دې په خبر کورونو رحمتونه ووري. وایي یو غیر مقلد بچوں کے بیان کو نے مرئی وشل والا وہی میں پاکستان سے پیغان پی کا جنازہ نکالوں گا. پاکستان نے بڑے پیغان پی جنازہ وباس پاکستان نے وباس خپل مدرسوں نے وباس مدرسوں کی حنفی استاد ساتله هدايه قدوري د ټول پڑا ویل مګا یو ټول دا ولي وای وي په دې خو مونږ عربي زده کوو کنه نو ما ته عربي د پاره نور کتابونه شته په دې خو عربي نه زده کیږي قمغله خو معلومه چې تم مونږ ته محتاج صرف په سو مسایلو کې کنزل کې. نو کړي سے فرمای وای په چوکی بیانوں کو میں پاکستان سے پیغان پی کا جنازہ نکالوں گا. اچھا کور تراغه
میلمانه ورسره وو ښځې ته وایي لسی وکړه یا چای جوړ کر څه ورته ویل هغه ورته وی خاونده ما سهار پی پخول هغې ته سره مچۍ ورلوېدلی دا سیز پاک دی چې پکې لسی وکړم چای وکړم او که څښا دی که څښا وي نو نور پی د بازار نه راوړه بازار هم لري دا اوس خوامنډ دی دی خوامنډ اوس قرآن حدیث کې خو دې ذکر نشته دی صراحتن قرآن او حدیث هغې کې اصول بیان شوي دي نو دې اخره کې بشت زیور راواغوستو هغې لیکلي وو دا د مچ په حکم کې دی دې بدن کې چلیدونکی وینه نشته دا ټول هغه څیزونه چې د هغې بدن کې چلیدونکي وینه نشته دی د ټولو هغه حکم دی کوم چې د مچ نو ښځې ته ویل پاک دی پی پکې دغه که چای پکې دغه که نو مولا کاړي صاحب مرحوم فرمیل ول چې څوک یې د خپل کور نه نشي ویست هغه به پاکستان نه څه وباسي نو دا د دې غریبانو حالت دی بل اول نمبر مسله څه غیر منسوسي مو پیژندل مجتهد په دې کې درې ډیوټي اول نمبر غیر منسوسي برالي منسوسي کې برغه لپاره نظیر تلاش کړي نظیر تلاش کول نو پس برغه علت تلاش کړي علت تلاش کول نو بس عمومي حکم بیانوي او موږ مقلدین څه کو دغه به تقلید دویم نمبر مسائل منسوسه غیر متعارضه الکه قرآن سنت کې مسله ظاهرا شته ده لیکن ظاهرا تعارض راغله ده مثلا لاس بغونو پوری وشته کې دلته به وشته مثلا امین نو بزور وای کې په قلاره به وای دلایلو کې ظاهرا تعارض راغله دي نو مجتهد په دې کې تطبیق کوي رفع د تعارض کوي مجتهد څه کوي وای مجتهد څه کوي تطبیق کوي رفع د تعارض کې تعارض ختمي تطبیق راولي مثلا امین نو په قلاره وای کې بزور تاسو مثلا راش امام صاحب رحمه الله فرمایي وای د دې امام امین دو حیثیت لري یا خدا ذکر دی یا دعا ده او ذکر او دعا دواړو کې اصل اخفا ده د پټ ویل کېږي لہذا ټول دلایل کا یو طرف ته کې بیا امین کې اصل اخفا ده د پټ وی ٹھیک ہے مولانا یا مثلا نبی سم دلته لاسو روایت درې قسم غوګونو نه برم راغلی لاندې راغلی وګیم راغلی نو دا ګور امام سے فرمای تلاسو نو وګو سره برابر شو دلته مراله غوګونو نه برم شو په درې وړه حدیث عمل راغلی یا وائل ابن حجر روایت کی تصریح رضی الله عنه ولذ جلال نبی علیہ الصلوۃ والسلام درنه چوغا غوستي وا په یو صفه د ابو داود درې وړه روایت شته نو الله سونه نشو را بهر کوله وګو پوری ویوړه یخنی و درنه یمنی چوغه وستي وا او په وړي کې جرانم لا سونه بره ویوړه نو ګور په احادیثو کې تعارض را پکې بعض کله کله په روایتو کې تعارض راشي ظاهرا نو مجتهد دغه تعارض را پکې او موږ تاسو یې سکو دریم نمبر مسله منسوسه ده منسوسی ده په قرآن سنت کې زراعت نشته تعارض هم نشته غیر متعارض خو احتمال پکې دی لکه لا تفز لفظ د قرأ تاسو ویل چې دینه هیڅ مراد دی کتور نو په دې کې مجتهد تعین د یو احتمال کوي په دلیل شرعي سره او موږ دغه تقلید کوو څنګه لکه د لفظ د قرار راغی د دینه سم مراد دی امام منفر مولا فرمایي د دینه هیڅ مراد دی ثلاثه قرو دلیل سره وې دا ثلاثتون عام دی وزګوره مناسب ثلاثتون خاص دی مناسب اوس په درې باندې کتر دینه هیڅ مراد واخلي په درې باندې عمل راتلی شي او کتر دینه طهور مراد واخلي په درې باندې عمل نشي راتلی ځکه په حالت د هیڅ کې طلاق ورکول حرام دي نو په حالت د طهور کې به طلاق ورکي نو په دا کم طهور کې چې طلاق ورکړی دی اوس به ته دا په دې ثلاثتون کې راولي یا به نه راولي که راولي نو دا خو په درې عمل رانغی درې نه کم راغی ځکه صحیح څه خو تېره شوې ده که نه نو درې پوره نه شوله او که ته پکې دا نه حسابې نو درې هغه شو یو ورسره دا شو په درې باندې بیا عمل او که په دې نه مراد هیڅ واخیستلی شي نو په ثلاثتون معمل نو بهرحال زما مقصود دغې بیانول نه دی خو کله یو لفظ کې د یو معنی نه د زیاتو احتمالات وي نو مجتهد په دې کې تعین د یو احتمال کوي رفع د تعارض کوي تعین د یو احتمال کوي موږ تاسو دغې تقلید کوو څلورم قسم مسایل هغه دي چې هغه مسایل منسوسه غیر متعارضه غیر محتمله شي نه پکې چې هغه منسوسي ده قرآن سنت کې صراحت نشته تعارض پکې نشته ظاهرا دریم نمبر احتمالات هم پکې نشته لکه اقیموا الصلاة تاسو منځ قایم کړئ اتو الزکات تاسو زکات ورکړئ لا تقربوا الزنا زنا ته منځ دی اوس په دې څلورم قسم مسایلو کې نه تقلید جایز دی نه پکې اجتهاد جایز دی نه پکې تقلید جایز دی نه پکې رقم پیژندلې زه دلته بره وم یو هلک و ما ته کال وکړو ما ته وایي چې دلته دا یو مولوي صاحب د خبرې ورسره وکړه داسې تپوس کې ما ورته ورکړه